بعضې تاریخ وایي چې د سره 12 کسانو د نورو قبیلو، بعضې کې وایي چې 40 کسان. دا زموږ شجرې د دوی په ذریعه باندې خرابې کړي دي چې ته یو پورې تړلي یو چې ته بل 50,000 کال نو څو چنده سیوا پښتون مخکې نه را روان دی. نو چې 15,000 کاله شو نو کیس عبدالرشید خو نبي علیه السلام سره دی میلو شو. یو پله مې د کیس عبدالرشید اولاد کې دی پښتونکی او په دغه ټیم باندې ته بیا ما د خالد بن ولید مو اولاد کې. نو لکه دا خان د قیس عبدالرشید په باره کې تاسو څه نظریات څه سوچم دی؟ د کیس عبدالرشید په باره کې وګوره داسې چل دی چې کله د پښتون په لاس کې توره وه او د لاس کې ډالو د سره شلو د تاریخ صحیح و چې کله د اتفاقۍ د وجې د لاس نه دا توره او ډال پرېوتو او نفاق په ده کې پیدا شو نو مغل لو لګېدلو او دوی له غیر نعمت الله په ذریعه سره یو بل یو کاکړ مورخ و دایي په ذریعه سره د دوی تاریخ ګډ وډ کو او دوی له داسې یو یقین پیدا کړ چې اهم خلک یې وله نیکونه وګرځول نو دوی به دې په خپل یو طریقه باندې به دې کې کلک کړلو. د کیس عبدالرشید باره کې خدا راځي چې د سره بعضې تاریخ وایي چې د سره 12 کسانو د نورو قبیلو، بعضې کې وایي چې 40 کسان د سره نور پښتانه قبیلو مشرانو د سره. نو آیا زه دا سوال یو سړی په خپل هم ځان له دا کتې شي چې دغه نورو یا د 40 یا 12 پښتنو اولاد څه شو؟ بل د کیس عبدالرشید اواله په حدیثو کې نشته. د حدیثو کتابونه که ته وګوره په دې کې د اواله نشته کیس عبدالرشید. دا خو یو بس یو فرضي څیز دی. مونږ یې څوک یې چا پورې تړلي دي، څوک یې چا پورې تړلي دي. مغلو یو خپل لاس هغوی په هره طریقه په دې قوم باندې لبې کړي دي او هغوی ته چې څه میلو شوي دي نو دا زمونږ شجرې د دوی په ذریعه باندې خرابې کړي دي چې ته یو پورې تړلي یو، چې ته بل پورې تړلي یو. چې هر کله یو سړی دا وایي چې د پښتون تاریخ عام خلک دا خبره کوي چې 15,000 کاله دی. دا 15,000 کال نو څو چنده سیوا پښتون مخکې نه را روان دی. نو چې 15,000 کاله شو نو کیس عبدالرشید خو نبي علیه السلام سره دی میلو شو. نو د نبي علیه السلام خو 1400 سال شو نو دا باقي 3,500 کاله مخکې ډېر چا زیو بیا چا نه پیدا و دی بیا زرګونو کلونه را روان دی. دغه دی بیا څوک و خو چې موږ یو شي ته سوچ نه کوو. یا د هغې نه پس چې کوم دی خالد بن ولید رنه خو دی هغه یو جلیل القدر صحابي دی، لوی شان ولا صحابي دی، ځکه چې نبی علیه السلام او د الله او د الله رسول چې زما کومه صحابي په تاسو روانېږي تاسو بلاد مو دا په شان د ستورو دي. نو دلته کې مونږ هغه چونکې جنګجو دی پښتانه هم جګړې خوښوي نو هغه هلته کې چې کوم دی نو جنګجو چې کوم دی هغه پسې یو تړلو. نو هر کله چې هغه هم د نبی علیه السلام صحابي دی 1400 سال یا 1450 یا 1500 سال شو داغه بیا 3,500 کاله د هغې نه مخکې بیا مونږ د چا اولادو خو عرب مو که نه خو پښتون نو عرب دی او خپله قبیله ده اوس هم خپله قبیله ده. په عربو کې چې کوم دی نو بلا قبیلې دي هغوی هم چې څنګه مونږ خپل قبیلې ته زور کړو داسې هغوی خپلو کې قحطانیان دي پکې، شیرانیان دي پکې، نو مختلفې قبیلې دي په سوونو په هغې کې نو دغسې په مصر کې ځان لدي، په شام کې ځان لدي، دا ټول عرب دي، په عراق کې ځان لدي. نو دا ټولې منګړته کیسې دي په دې باندې مونږ کلک کړي یو. بیا زمونږ بعضې مورخین ګوره پوه خلک هم دا وایي چې کیس عبدالرشید بابا نو خدای دې تاسو مونږ ټول پوه کړي، مونږ ته خدای هدایت وکړي چې کیس ته دونه سوچ نه کوي چې کیس عبدالرشید ته د نبي علیه السلام په وخت کې ته د ظاهره او اسلامي کتابونو د دې هېڅ قسم د ذکر نه راځي. او بیا ته وایي چې د پښتون تاریخ د 15,000 کال نه را روان دی. په خپل هم دا سوال په خپله یو خبره کې دوه خبرې کوي. 15,000 نه به دې ته په دې خپله خبره یو سړی سوچ نه کوي چې 15,000 کاله مخکې شو دا 1500 کاله چې وشو زه د اولاد شوم د کیس عبدالرشید شوم یا د خالد بن ولید خو اولاد شوم. نو چې یو پله مې د کیس عبدالرشید اولاد کې دی پښتونکی او په دغه ټیم باندې ته بیا ما د خالد بن ولید مو اولاد کې نو لکه دا د کوم ځای نه انصاف دی. او 15,000 کاله مې بوځي 15,000 کاله لان کې دا تاریخ ډېر وړاندې را روان دی زما او چې ته ما یو ځای کې انډولی چې ته مې بل ځای کې انډولی ته چې دا کته شجرې وګورې په هغې کې هم بلا غلطۍ دي پکې، بلا څیزونه دي پکې. یو خخو قبیلې چې کوم دی نو ما ته د ملګري سره وختي موږ راتلو مونږ بحث کوو داسې. نو یو قبیله ما یاده کړه چې لویه قبیله ده، اهم قبیله ده، لویه قبیله ده او قابل قدر ده زمونږ دپاره. ونیکونه د هغې تقریبا اته راځي نو واته نه مخکې بیا د چا څه و د دې اتو نه مخکې مورخانو بس خپل دکان جوړ کړی دی خپل دغه کړی. بل دا به دې باندې ځان پوهه کوي چې د تاریخ یو کتاب نه دی. د تاریخ یو کتاب په درجنونو کتابونه دي. بیا نن سبا جدید دغه شو تحقیق وشو. جدید تحقیق داسې مثال چې مخکې پخوا حکیم و، حکیم سره نه د ایکسرې سیسټم و
نو سره چې کوم دی نو د ټیسټ دغه نو سره الټراساوند نو سره بل څه نو سره هیڅ سره نو اوس چې کوم جدید ډاکټران نو وتل نو سره ارسري ده ستا شوګر ده ستا بلډ پریشر دی نو په دې وخت جدید کسانو کې چې کوم دی ناسو الله جان برک دی او جمیل شموزی دی نو دا کسان دي چې جدید دغه باندې دغه کړی دی تحقیق کړی دی کوي بل بار بلکون ته ناسو الله جان برک په هندستان تم تل د تاریخ په دغه باندې ګرځي پوینټ ته ځي نو او بل تاریخ داسې شی نه چې دا به زه د کټ نه لیکم یا به د یو کتاب نه بل نه لیکم دا به ته پوینټ تم ځي چې بهی دغه ځای کې دا واقع شوی د دې تناظر څه دي ته به هلته خلکو نه مورې ته به مشران هم ګورې ته به بیا سټډیم کې ته به بیا خپله کلم پایږي سوچ به جنګی چېرې راشي کومې غاړې ته ځي سمې خوري که نه خوري دا سمې خوري او که نه خوري نو بس دک خبرې دي مهرباني جي